بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د هدایت النحو سبق نمبر 8 دی او الفصل الثالث دریم فصل شروع شو. دینه مخکې مونږ د کلمې باس کړو، د کلمې تعریف هم ویلو. الکلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، دا د کلمې تعریف هم کړو او بیا هم د کلمې قسمونه ویلو چې د کلمې بیا درې قسمونه دي: اسم، فعل، حرف. نو مونږ بیا د دې درې وانو قسمونو بیل بیل تعریف وکړو او د هغې علامات هم وویل. اسم تعریف هم وکړو، علامات هم بیا د هغې وویل. بیا هم د فعل تعریف وکړو، د هغې علامات هم زده کړه. بیا د هغې نه پس هم د حرف تعریف وکړو او د هغه باره کې هم بحث وکړو. نن به انشاءالله مونږ د کلام باره کې بحث کوو او دې نه مخکې که تاسو ته یاد شي که نه، نو مونږ د علم النحو په موضوع کې ویلو چې د علم النحو موضوع کلمه او کلام دی. نو د کلمې بحث مونږ ختم کو، اوس به مونږ د کلام بحث شروع کو او دریم فصل شروع شو. نو فصل معنی د فصل. الکلام کلام، لفظ داسې لفظ دی، لفظ نکره دی، نو مونږ به دې سره داسې وایو، داسې لفظ دی. تضمن معنی ده چې مشتمل دی، چې مشتمل دی یا چې شامل دی کلمتین په دوو کلمو. دا کلام داسې لفظ دی چې په دوو کلمو مشتمل دی، یعنی چې د دوو کلمو نه جوړ دی. مشتمل تضمن معنی ده چې شامل دی یا چې جوړ شوی دی یا چې مشتمل دی، نو دغه معنی کولی شي. الکلام لفظ، کلام یو داسې لفظ دی تضمن چې جوړ شوی دی کلمتین د دوو کلمو نه، چې دا کلام داسې لفظ دی چې د دوو کلمو نه جوړ شوی دی. نو اوس په مونږ باندې یو اعتراض راځي، ستاسو ذهن کې به یو سوال جوړیږي چې دا کلام د دوو کلمو نه جوړ دی، نو ته ورته بیا یو لفظ ولې وی؟ نو یو یاد وساتئ، دا لفظ چې دی دا مصدر دی او مصدر اسم جنس وي. مصدر څه وي؟ اسم جنس وي. نو یو تم لفظ وي چې یو کلمه وي نو هغې تم لفظ وي، که دوه کلمې وي هغې تم لفظ وي، که درې کلمې وي هغې تم لفظ وي، که 300 کلمې وي هغې تم لفظ وي، که 3000 کلمې وي نو هغې تم لفظ وي. نو لفظ یو تم وي، د یو نه زیاتو تم وي. ټیک شو جی؟ امید دی په دې به تاسو پوه شوی وئ. نو اوس په ستاسو هغه زړه نه هغه شک وځي. الکلام لفظ، کلام یو داسې لفظ دی تضمن چې جوړ شوی دی کلمتین د دوو کلمو نه. کلام یو داسې لفظ دی، کلام یو داسې لفظ دی چې د دوو کلمو نه جوړ دی. نو ګورئ، کلمه خو یو لفظ وي او د یوې معنی دپاره جوړ شوی وي، هغې ته کلمه وایي. کلمه خو په دې باندې خو پوه شو. اوس کلام چې دی، کلام یو داسې لفظ دی چې د دوو کلمو نه جوړ شوی وي، د دوو کلمو نه جوړ شوی وي. نو دقه وایي چې الکلام لفظ، الکلام لفظ، کلام یو داسې لفظ دی تضمن چې جوړ شوی دی کلمتین د دوو کلمو نه بالاسناد، اسناد سره. دا دوه کلمو نه خو به کلام جوړ شوی وي، خو د دې دواړو کلمو به یو بل سره اسناد وي. اسناد څه ته وایي؟ اسناد وایي مسند او مسند الیه. نو د مسند او مسند الیه ته اسناد وایي. مسند او مسند الیه ته څه وایي؟ اسناد. ٹھیک شو؟ لکه ګورئ، زید قائم، نو ګورئ زید ته مونږ څه وایو؟ مبتدا. او قائمون ته څه وایو؟ خبر. دا خو آسان د ماشومانو هغه اصطلاح کې به درته وي. اوس به لږ غونډه کې مونږ لږ علمي انداز ته واړو. د مبتدا دویم نوم څه دی؟ مسند الیه. او د خبر دویم نوم څه دی؟ مسند. د مسند الیه ته اخبار عنهم وایي، اخبار عنه. او د مسند ته، د خبر ته یا د مسند ته دته اخبار به وایي، اخبار به. امید دی اوس په دې باندې پوه شوئ. نو ګورئ، زید مسند الیه دی او قائم مسند دی. نو د مسند او مسند الیه ته اسناد وایي، مسند او مسند الیه ته اسناد وایي، مسند او مسند الیه ته اسناد وایي. نو مونږ ته وایي چې دا کلام خو د دوو کلمو نه جوړ دی، خو هغه دوو کلمو کې به د یو بل سره به اسناد، یعنی مسند الیه به وي، مسند او مسند الیه به وي. که هغه زید قائم جمله اسمیه وي او که هغه جمله فعلیه وي، قام زیدون، قام زیدون. نو په دې کې دا قام چې دی دا مسند دی،
ځکه دا فعل دی فعل مسند الیه نشي کېدی فعل به همیشه صرف مسند وي ٹھیک شو مسند الیه نشي کېدی او اسم چې دی کنه دا مسند الیه هم جوړیږي دلته کې ګورئ دا زیدون هم اسم دی قائمون هم اسم دی نو زیدون چې دی دا مسند الیه شو او دا دویم اسم چې دی دا اولنی اسم زید دی نو دا اولنی اسم مسند الیه شو او دا دویم اسم مسند شو نو اسم چې دی مسند او مسند الیه دواړه جوړیږي او فعل چې دی هغه صرف مسند جوړیږي مسند الیه نشي جوړی او دا زیدون اسم دی نو دا به ورسره مسند الیه شي مونږ په آسان انداز کې وایو د قامت فعل وایو او دا زیدون ته فاعل وایو علمی انداز کې ورته مسند وای فعل ته او فاعل ته څه وای مسند الیه وای لکه علمی انداز کې اخبار به دی مسند ته وای اخبار به مسند ته وای او اخبار عنه دا مسند الیه ته وای ان شاء الله تاسو په دې باندې اوس پوه شوي یئ نو موږ ته دلته کې وایي چې الکلام لفظ کلام یو داسې لفظ دی تضمنه چې جوړ شوی دی چې مشتمل دی چې شامل دی کلمتین په دوو کلمو چې د دوو کلمو نه جوړ شوی دی بالاسناد خو اسناد سره چې مسند او مسند الیه به وي که دا جمله فعلیه وي فعل او فاعل او کنه دا دغه وي مبتدا او خبر وي نو مبتدا چې دی دته مسند الیه وای او خبر ته مسند وای او فعل ته مسند وای فاعل ته مسند الیه وای نو دا دوانو ته اسناد وای اسناد مسند او مسند الیه دا د دې دوانو مجموعه ته اسناد وای نو ګورئ کله چې مسند او مسند الیه رايوځي شي دې ته جمله وای مسند او مسند الیه رايوځي شي نو دې ته جمله وای نو دا جمله چې کنه دوه قسمه ده یا به جمله اسمیه وي یا به جمله فعلیه وي نو جمله اسمیه چې ده نو هغه کې یو مبتدا وي یعنی مسند الیه وي دویم خبر وي هغه ته مسند وي یو مسند الیه وي پکې یو مسند وي او په جمله فعلیه کې یو مسند وي بل مسند الیه وي بل فعل چې ده مسند وي او فاعل چې ده هغه مسند الیه وي ٹھیک شو خو یاد وساتئ ګورئ کله کله به دا دوه کلمې چې دي کنه دوه کلمې نو موږ ته چې وایي کنه وایي الکلام لفظ کلام یو داسې لفظ دی تضمن کلمتین چې دوه کلمو نه جوړ دی بالاسناد اسناد سره نو ګورئ صرف د دوه کلمو نه وي جوړ کم از کم د دوه کلمو نه جوړ وي او د زیات صحت معلوم نه دی ٹھیک شو لکه ګورئ زید قائم فی المدرسه زید قائم فی المدرسة یا زید قائم فی السوق یا زید قائم فی المسجد نو ګورئ زید یو لفظ شو او قائم بل لفظ شو فی بل لفظ شو او مسجد بل لفظ شو د څلورو لفظونو نه دا پوره جمله جوړه شوه نو ګورئ کم از کم د کلام کم از کم یعنی کلام کم از کم د دوو لفظونو نه جوړیږي کلام کم از کم د دوو کلمو نه جوړیږي کلام ٹھیک شو او کلمه یو ته وای یو لفظ ته وای او کلام د یو نه زیات الفاظ ته وای ٹھیک شو نو دوه لفظونه تم کلام وای خو هغه داسې لفظونه وای چې هغه یو به مسند بل به مسند الیه وي مسند الیه به وي اسناد سره معنا چې مسند الیه به وي ٹھیک شو اوس تا ته وای چې اسناد څه ته وای اسناد والاسناد او اسناد نسبت احدى الكلمتين د دوو کلمو کې د یوې کلمې دوو کلمو کې کلمتین چې دوه کلمو ته وایي ښه کلمتون یوې کلمې ته وایي کلمتان او کلمتین دوو کلمو ته وایي نو دلته کې دا کم کلمتین چې د دې معنی د دوه کلمې او دلته چې کم کلمتین دی کنه د دې معنی د دوه کلمې ښه نو کلمتین دوو کلمو ته وایي او کلمتون یوې کلمې ته وایي او کلمتان او کلمتان هم دوو کلمو ته وایي کلمتین هم دوو کلمو ته وایي نو اوس مونږ ته وایي چې دلته خو تاسو اسناد وي اسناد اوس درته د دې اسناد تعریف کوي والاسناد او اسناد نسبت احدى الكلمتين د دوو کلمو کې د یوې کلمې دوو کلمو نه د یوې کلمې الى الاخرى دویمې کلمې ته بلې کلمې ته د دویمې په ځای باندې به زه ولیکم بله اخرى معنی ده بله بلې کلمې ته ټیک شوه نو موږ ته وایي چې اسناد څه ته وایي اسناد وایي چې په دوو کلمو کې د یوې کلمې بلې کلمې طرف ته نسبت ته په دوو کلمو کې د یوې کلمې بلې کلمې طرف ته نسبت ته اسناد وایي ټیک شوه په دوو کلمو کې د یوې کلمې بلې کلمې طرف ته
دوه کلمې دي موږ سره نو د یوې کلمې د بلې کلمې طرف ته نسبت کیږي علمي انداز کې وایي د دې قائمون نسبت چې دی که نه هغه د زیدون ته وشو موږ سره یو زیدون کلمه ده یو را سره قائمون کلمه ده قائمون کلمه ده اوس مونږ ته وایي چې اسناد څه ته وایي نو مونږ ته وایي په دوو کلمو کې دا دوه کلمې دي که نه نو په دې کې د یوې کلمې د بلې کلمې طرف ته نسبت شوی دی مونږ علمي انداز کې داسې وایو مونږ په ساده الفاظو کې څه وایو زیدون قائمون زید ولاړ دی زید ادریدو والا دی زید ادریدو والا دی نو دا د ادریدو خبره مونږ د چا باره کې وکړه د زید باره کې مونږ داسې وایو که نه یاره مونږ د زید باره کې د ادریدو خبره وکړه چې زید ادریدو زید ادریږي زید ادریږي نو دا د ادریدلو خبره مونږ د چا باره کې وکړه د زید په باره کې وکړه نو مونږ وایو مونږ د ادریدلو خبره د زید باره کې وکړه ٹھیک شوه علمي انداز کې وایي مونږ د ادریدو نه نسبت زید ته وکړو د ادریدو نسبت هم چاته وکړو زید ته وکړو مونږ پښتو ساده الفاظو کې څه وایو مونږ د ادریدو خبره د زید باره کې وکړه مونږ د زید باره کې یو خبره وکړه څه خبره مو وکړه چې یاره زید ودرېږي ټیک شوه یا ګورئ قامه چې دی که نه قامه دا معنا ده ودرېدو او زیدون زید نو وګورئ دا د ودرېدو خبره مونږ د زید باره کې وکړه چې زید ودرېدو نو زید چې دی د ده باره کې مونږ خبره وکړه نو دته مسند الیه وایي او چې کومه خبره هم کړي که نه هغې خبرې ته مسند وایي کومه خبره چې مونږ وکړو که نه هغې خبرې ته مسند وایي او چې د چا باره کې هم خبره کړي نو هغې کس ته چې د چا باره کې مونږ خبره کړي هغه ته مسند الیه وایي ټیک شوه نو علمي انداز کې وایي د ودرېدو نسبت زید ته وشو د ودرېدو نسبت زید ته وشو نو اوس مونږ ته دلته کې وایي چې دوه کلمې دي مونږ سره یو کلمه زید دی یو کلمه قائمون دی یا یو کلمه قامه دی یو کلمه زیدون دی نو د دې یوې کلمې د دویمې کلمې ته د بلې کلمې ته نسبت وشو مونږ وایو د دې یوې کلمې باره کې دا دویمې کلمې خبره وشوه یا مونږ وایو د ودرېدو خبره د زید باره کې وشوه مونږ داسې وایو علمي انداز کې وایي د ودرېدو نسبت زید ته وشو امید دی په دې به تاسو پوه شوي نو مونږ ته وایي چې اسناد څه ته وایي اسناد وایي دوو کلمو کې د یوې کلمې بلې کلمې طرف ته نسبت ته اسناد وایي اسناد څه ته وایي په دوو کلمو کې د یوې کلمې بلې کلمې طرف ته نسبت ته اسناد وایي امید دی پوه شوي وایي دوو کلمو کې د یوې کلمې بلې کلمې طرف ته نسبت ته اسناد وایي ان شاء الله په دې به تاسو پوه شوي نو ګورئ دوه کلمې دي موږ سره د یوې کلمې د بلې کلمې ته نسبت وشو نو دې نسبت ته اسناد وایي چې د یوې کلمې د بلې کلمې ته نسبت وشي که نه نو چې د یوې کلمې بلې کلمې ته نسبت وشي دې نسبت ته دې تعلق ته دې خبرې ته اسناد وایي ټیک شوه نو موږ ته اوس دغه وایي والاسناد او اسناد نسبت ته احدى الکلمتین دوو کلمو کې یوې کلمې دوو کلمو نه د یوې کلمې الی الاخرى دویمې کلمې طرف ته یا بلې کلمې طرف ته دلته کې ما لیکلی بلې کلمې طرف ته بلې کلمې طرف ته نه دا الی معنا دا طرف ته ٹھیک شوه بحیث په داسې طریقه یا په داسې طور یا په داسې طریقه تفید المخاطبه تفیدو چې فایده ورکوي المخاطبه مخاطب ته یو ګورئ مخاطب وي مخاطب او یو وی مخاطب نو ګورئ مخاطب متکلم ته وایي زه مخاطب یم تاسو چې ما ته ګورئ که نه تاسو مخاطب یې مخاطب حاضر ته وایي حاضرینو ته وایي او مخاطب متکلم ته وایي چې کم کس خبرې کوي نو دلته کې حاضرین مراد دی وایي داسې نسبت د دوو کلمو کې د یوې کلمې بلې کلمې طرف ته داسې نسبت چې په داسې طریقه باندې چې دغه مخاطب ته حاضرینو ته فایده ورکوي ټیک شوه
دکا او بیا سوی فائدتن تامتن فائدتن تامتن دا فائدتن موصوف ته تامتن ورله صفت ته نو تامتن معنا دا پورا 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 ٹھیک شو نو دا تامتن چې کنه نو موږ به اول د دې صفت معنا کو ورسته به د موصوف معنا کو ټیک شو د دې موږ دوه قسمه ترجمه کو اول به موږ داسې وکړو چې تامتن معنا به مخکې وکړو او د دې فائدتن معنا به وروسته وکړو نو تامتن معنا د پورا او فائدتن معنا د فائدہ نو پورا فائدہ ٹھیک شو نو فائدتن تامتن معنا د پورا فائدہ یو خدا ترجمه شو دویمه ترجمه داسې کوي فائدتن داسې فائدہ تامتن چې پوروي تامتن چې پوروي يصح السکوت يصح فعل مضارع ده او سکوت ولا فاعل ده نو سکوت معنی د خاموشي خاموش يصح معنی د صحیح کیږي السکوت خاموشي چې داسې فائدہ چې هغه باندې خاموشي صحیح کیږي علیها هغه باندې په هغه یعنی په دغه فائدہ باندې خاموشي هغه صحیح کیږي ٹھیک شو نو موږ ته وایي اسناد نسبت ده اسناد نسبت ته د دوو کلمو کې د یوې کلمې بلې کلمې طرف ته دوو کلمو کې د یوې کلمې بلې کلمې ته نسبت ته اسناد وای او خدا اسناد په داسې طریقه وي چې مخاطب ته یعنی حاضرینو ته فائدہ ورکړي خو داسې فائدہ چې هغه پوره وي پوره او په هغه فائدہ باندې خاموشي صحیح کیږي ٹھیک شو بحیث په داسې طریقه یا په داسې طور باندې تفیدو چې فائدہ ورکړي مخاطب ته فائدتن تامتن پورا فائدہ يصح السکوت چې خاموشي صحیح کیږي علیها په هغه باندې نحو لك زید قائم زید مسند له او قائم مسند دی نو د دې دواړو کلمو یو بل سره اسناد شو ٹھیک شو او د کې فائدم کیږي حاضرینو ته مطلب دا دی چې د کې خبره پوره ده پوره دغه خبره پوره ده چې کله خبره پوره ای کنه نو هغه ته وایي چې حاضرینو ته فائدہ وشو لکه ګورئ زید ولال دی نو اوس خبره پوره شو اوس زوی ما د زید غلام نو دا خبره نیمګړې ده نو دینه چاته فائدہ نه کیږي د نیمګړې خبرې نه چاته فائدہ نه کیږي د پوره خبرې نه فائدہ کیږي زید ولال دی نو دا خبره اوس پوره ده زه اوس وایم د زید غلام ٹھیک شو نو دا خبره نیمګړې ده نو دلته کې وای چې داسې فائدہ چې هغه پوره وي نو زید قائمون کې د قائمون نسبت د قائمون دا خبره چې ده کنه دا د زید باره کې شوې ده د قائمون خبره د ادریدو خبره د زید باره کې شوې ده نو علمی انداز کې وای د ادریدو نسبت زید ته شوې د قائمون نسبت زید ته وشو نو د دې نسبت ته د یوې کلمې چې بلې کلمې ته نسبت وشي دې ته اسناد وای د قائمون نسبت زیدون ته وشو د قائمون نسبت زیدون ته وشو نو دې نسبت ته د یوې کلمې چې بلې کلمې ته نسبت وشي دې ته اسناد وای نو دا اسناد دی خو پوره اسناد دی ٹھیک شو نو زید قائم معنا زید ولاړ دی یا زید ادریدو والا دی وقام زید و معنا او قام زید معنا قام معنا ادریدو زید معنا زید نو زید فاعل دی او دا قام فعل دی قام فعل دی زید فاعل دی نو اول به فاعل معنا او کې رستو به فعل معنا کې قام زید معنا زید ادریدو ته به د معنا کې ادریدو زید تاسو لفظي معنا ما صرف لیکلې ده لفظي معنا چې تاسو ته پته ولګي چې یاره د یو لفظ معنا څنګه ده نو خو تاسو بیا داسې طریقې سره کوئ د جمله فعلیه اول به د فاعل معنا کوئ وروسته به د فعل معنا کوئ ٹھیک شو او په جمله خبریه کې به اول په جمله اسمیه کې به اول د مبتدا معنا کې وروسته به د خبر معنا کې ٹھیک شو او په جمله فعلیه کې به اول د فاعل معنا کې وروسته به د فعل معنا کې ٹھیک شو نو ګوره زید قائم کې به ته د نشي ویلې چې ودریدو والا دی زید ٹھیک شو الټا معنا بره کې ته بیا صحیح معنا کې په جمله اسمیه کې به صحیح معنا کې زید ولاړ دی یا زید ودریدو والا دی او په فعل کې به چې کنه ته به الټا نه معنا کې قام زید معنا زید ادریدو داسې معنا بره کې ادریدو زید دا معنا بره کې داسې معنا به کې زید ادریدو ٹھیک شو ويسمى جملة او نوم کې خوده شوی یا نوم کې خوده کیږي جملة
د دې نوم څه کې خوده کېږي او د هغې نوم ویسمه کې ضمیر دی د هغه دغه جملو ته دا چې کوم مخکې خبرې وشوې د نسبت ته اسناد ته دغه ته راجع دی ویسمه او د هغې نوم کې خوده شوی یا نوم کې خوده کېږي جملتن جمله دا چې کوم اسناد دی که نه د مسند او مسند الیه دی مجموعې ته د دې نوم جمله دی ٹھیک شو نو دا جمله بیا دوه قسمه دی یو ته جمله اسمیه وای زید قائم او یو ته جمله فعلیه وای قام زید نو چې د اسم نه ابتدا شوی هغه ته جمله اسمیه وای او چې د فعل نه ابتدا شوی هغه ته جمله فعلیه وای فعلم فمعنى نو علم معنا معلومه شو دا د مجهول صيغه ده فعلم معلومه شو ان الكلام چې کلام لا يحصل نه حاصلېږي الا مگر حاصلېږي من اسمين د دوو اسمونو نه اسم یو ته وي اسمين دوو اسمونو ته وي دوه نومونو ته وي ٹھیک شو فعلم معلومه شو ان الكلام چې کلام یا یقینا کلام لا يحصل نه حاصلېږي الا مگر من اسمين د دوو اسمونو نه نو یاد وساتئ کله چې په یو جمله کې لا او الا راشي کنه د دې معنی چې دا کار کیږي نو دا معنی به موږ داسې واخلو ان الكلام یقینا کلام لا يحصل الا من اسمين د دوو اسمونو نه حاصلېږي لا يحصل معنی نه حاصلېږي الا معنی مگر من اسمين حاصلېږي خو د دوو اسمونو نه نو دلته کې به اوس موږ دا لا او الا معنی چې ته وباسې که نه نو دلته کې به بیا موږ داسې وایو د دې معنی به بیا موږ داسې کوو فعلم نو معلومه شو ان الکلام چې کلام یحصل حاصلېږي من اسمین د دوو اسمونو نه ٹھیک شو نو لا او الا چې کله په کلام کې راشي نو د دې معنی نه چې دا کار کیږي او چې کله صرف لا راشي نو د هغې معنی چې دا کار نه کیږي ٹھیک شو نو که چېرته داسې راغلی وی لا يحصل من اسمین د دوو اسمونو نه حاصلېږي خو دلته پکې الا هم راغی نو چې کله لا او الا په کلام کې راشي که نه په یو جمله کې نو د دې معنی ده چې دا کار کیږي ٹھیک شو نو د دې اوس داسې شوه فعلم نو معلومه شو ان الکلام چې یقینا کلام لا يحصل نه حاصلېږي الا مگر حاصلېږي من اسمین د دوو اسمونو نه نو ته به د دې لا او الا معنی ته لرې کړې وی به خدا به پکې نه چیړې ان الکلام چې یقینا کلام لا يحصل الا من اسمین د دوو اسمونو نه حاصلېږي نحو زید قائم لکه زید قائم نو دا کلام چې دی د دوو اسمونو نه حاصل شو زیدون دا یو اسم شو او قائمون دویم اسم شو زیدون یو اسم دی قائمون دویم اسم شو ویسمى نوم کې ښودلی شوی یا نوم کې ښوده کېږي جملتن اسمیه جمله اسمیه د زیدون قائمون دا یو جمله ده د دې نوم سره جمله اسمیه او فعل و اسم ده خدا حمزه چې دا استفهامیت دا حمزه چې دا وصلی ده نو دا به ته بیا نه وی چې راو پکې راشي دا به بیا وسم او فعل واسم یا به داسې وی لا يحصل الا من فعل و اسم ته بیا داسې وی چې کلام حاصلېږي د یو فعل او د یو اسم نه نحو قام زید نو ګورئ دا قام فعل دی او دا زید ولا فاعل دی اسم دی قام فعل او زید اسم شو نو ګورئ نو د او فعل واسم د دې به هم دلته کې لا يحصل به د ده مخکې نه ولګي لا يحصل الا من فعل واسم نو ما تاسو ویلي د لا او الا معنی به نه کې چې ان الکلام لا يحصل الا من فعل واسم ٹھیک شو چې یقینا کلام د یو فعل او یو اسم نه حاصلېږي دلته کې بره راغی چې یقینا کلام د دوو اسمونو نه حاصلېږي لکه زیدون هم اسم دی او قائمون هم اسم دی ټیک شوه د دوو اسمونو نه حاصلېږي کلام د دوو اسمونو نه حاصلېږي ویسمى جمله اسمیه او دې ته جمله اسمیه وایي جمله اسمیه وایي او دویمه خبره کوي وی ان الکلام لا يحصل الا من فعل واسم چې یقینا کلام د یو فعل او د یو اسم نه حاصلېږي لکه قام زیدون قام فعل دی او زیدون اسم دی
نو د یو اسم او یو فعل نم حاصل شو. او دې ته څه وایي ویسمى جملة فعلیة او دې ته جمله فعلیه وایي. ویسمى او نوم کې ښودل شوی یا دې ته یا ویل کېږي جملة فعلیة دې ته ویل کېږي جمله فعلیه دې ته څه ویل کېږي جمله فعلیه. از معنا را ځکه چې از معنا را ځکه چې لا یوجد معنا نه موجودېږي نه موندل کېږي نه ملاویږي. درې واړه معنی کولی شي. المسند والمسند الیه چې مسند او مسند الیه نه موندل کېږي معا یو ځای فی غیرهما ای بغیرهما فی غیرهما د دې دواړو نه علاوه د کومو دواړو نه علاوه د یو اسم او د یو فعل نه او یا د دواړو اسمونو نه علاوه د دوو اسمونو نه علاوه دا دوه صورتونه نه دي. یو صورت دا شوی دوه اسمونه لکه زید قائم زید قائم او دویم کم صورت ته فعل واسم لکه قام زیدن نو قام زیدن کې وګوره په قام زیدن کې نو دا ګوره دوه صورتونه موږ سره رالل یو دوه اسمونه رالل زید او قائم او بل یو فعل او یو اسم راغی نو دوه صورتونه موږ سره رالل نو موږ ته وایي و اذ لا یوجد ځکه چې نه موندل کېږي اردو کے نہیں پایا جاتا مسند اور مسند الیہ نہ مندل کیږي معانی یوزے فی غیرهما د دې دوه صورتونو علاوه دا دوه صورتونه دي چې یا به دوه اسمونه ني نو هغه کې یو مسند او یو مسند الیه وي او یا به یو فعل او یو اسم نو هغه کې یو مسند او یو مسند الیه وي. ٹھیک شو. نو دا دوه صورتونه دي چې د دې دوه نه علاوه بل اچرتم مسند او مسند الیه نشي موندل کېدی. یعنی مطلب دا دی چې د دوه حالتو په جمله اسمیه کې مسند او مسند الیه وي او په جمله فعلیه کې مسند او مسند الیه وي د دې نه علاوه بل یو ځای کې مسند الیه نه وي. نو دغه مطلب دی اذ لا یوجد نم موندل کېږي المسند والمسند الیه مسند او مسند الیه چې بل چرته کې مسند او مسند الیه نه موندل کېږي معانی یو ځای. ٹھیک شو. فی غیرهما د دې دوه صورتونو نه علاوه کم دوه صورتونه چې دوه اسمونه لکه زید قائمون یا یو فعل او یو اسم قام زیدون دا دوه صورتونه دي. نو فلا بد نو ضروری ده فلا بد معنا ده نو ضروری ده للکلام د کلام د پاره منهما دغه دوانه دا هغه دوانو د دې دوانو موجودگی دا ضروری ده د مسند او مسند الیه د مسند او مسند الیه ضروری دا مسند او مسند الیه د کلام د لپاره ضروری دي. نو فلا بد معنا نو ضروری دي للکلام د کلام د لپاره منهما دغه دوانه کم دوانه مسند او مسند الیه. ٹھیک شو. نو امید ده تاسو په دې باندې ډېر په اسانه پوه شوي. ما خو کوشش هم وکړو چې ډېر په اسانه باندې پوه کړم. نو دا د کلام باسو د دې نه تاسو ځان سره سکرین شاټ واخلئ ځان سره هم لیکئ او بیا دغه وکئ دوباره بیا واورئ انشاءالله تاسو په دې باندې ښه پوهېږئ. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.